نو قرآن مجید دومره د برکت کتاب دی چې هر چا له برکت ورکوي. الله جل شانه او د قرآن مجید برکات په ټول امت باندې داسې خواره کړي دي که څوک هم هغه غواړي نو الله جل شانه به ورته په اسانه ورکوي. دومره عظیم کتاب دی چې الله جل شانه د وینا او د اورېدو یو شان ثواب ورکوي. چې قاري صاحب وایي او مونږ یې اورو نو چې قاري صاحب له الله اجر ورکوي په وینا نو زمونږ په اورې خیر پکې راځي. خو که چېرې مونږ د الله نه د الله فضل وغوښتو چې په مونږ باندې یا الله فضل وکړي په مونږ خپل رحم وکړي نو الله فضل څه دی؟ د الله فضل دا دی چې تا باندې به په دنیا کې هم راحت وي، ژوند به دې ښه وي، د آخرت ژوند به دې هم ښه وي، دنیا کې به دې هم د عزت ژوند وي، د آخرت ژوند به دې هم د فایدو او د کامیابۍ وي. د الله فضل دا دی چې الله رب العزت په تا باندې ویړیا فضل وکړي، ویړیا خیر درله درکړي. الله نه وغواړه نو چې الله نه وغواړي الله به درله هغه فضل درکړي. فضل د الله رب العزت هر هغه چاته ملاویږي چې هغه طالب د فضل شي. چې څوک طالب د فضل شي هغه ته خپل فضل ورکړي. دا طالبان تاسو وینئ دی علما شي، حافظان شي، قاریان شي، دی ته الله رب العزت دا فضل ځکه ورکوي دی د الله د فضل طالبان دی. د الله فضل پسې ګرځي چې کوم ځای به راته د الله فضل ملاویږي. تکلیف وي، مشقت وي، محنت وي، وخت ورکول وي، خو د الله نه دغه فضل طلب کوي الله ولا هغه فضل ورکړي. او دومره فضل دی د الله رب العزت چې یو قاری ته یو حافظ ته الله رب العزت خپل کلام وریاد کې ورکړي ورته د دغه حافظ او قاری ټول ژوند به د قرآن په برکت باندې د خوشحالو وي او د اطمینان به وي. دله به الله دومره لوی فضل ورکړي. او کله د انسان دپاره دا فضل داسې وي چې دی په دنیا کې هم د ډېرو سبب ګرځي. نو الله دې موږ او تاسو خپل فضل ته متوجه کړي چې موږ الله طرف ته متوجه شو. فضل چا سره دی؟ الله سره دی. د چا دی؟ الله. ورکوي هغه چا ته چې وی غواړي الله، خو ورکوي په بنیاد د طلب د انسان باندې. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله فضل دی، یؤتیه من یشاء، ورکوي هغه چا ته چې وی غواړي الله. نو موږ به الله نه غواړو چې الله زموږ په باره کې د فضل اراده وکړي چې موږ له ته فضل راکړي، ته په موږ باندې خپل رحم وکړي. صحابه او هغوی به کله ومهو داسې راله چې دنیا به پې تنګه شوه، دنیا معاش به ګرانو مشکل به. نو نبي علیه صلات وسلام به د هغوی حال ته وکتل نو هغوی به لږ خفه شو. نو نبي علیه صلات وسلام به هغوی له تسلي ورکوله چې دا کوئ داسې کوئ. د دنیا نه به ورله زړه مړو او آخرت سره به ورله تعلق پیدا کو. ځکه د دنیا محبت دا د هرې خطا او د هرې غلطۍ او د هرې ګناه سر دی. حب د دنیا حدیث کې راځي رأس کل خطیئة، د هرې خطا جړه چې ده نو دا محبت د دنیا دی. دا غلا چې څوک کوي العیاذ بالله الله دې ترې هر مؤمن مسلمان وساتي، نو دا د محبت د دنیا د وجې. رشوت چې څوک اخلي دا د محبت د دنیا د وجې. سود چې څوک کوي دا د محبت د دنیا د وجې. خپل ورور سره چې جنگ کوي دا د محبت د دنیا د وجې. دروغ چې څوک وایي دا د محبت د دنیا د وجې. خلکو سره چې څومره محبتیتی د یو بل سره دي د چا د دې وجه دا ده چې د دې دنیا محبت دی. ما سره دی د سره دیني دا ولې د سره دنیا شته ما سره نشته. د هرې خطا سر دی، د هرې غلطۍ سر دی، د هر ګناه سر دا محبت د دنیا دی. خو ګورې دا نه ده چې ګنې دنیا ښه شی نه دی، محبت یې ښه شی نه دی. دنیا نعمت دی د الله فضل دی، خو چې دې سره دین شامل شي نو دا صحیح شي. هغه څه دی؟
هغه دا ده چې په صحیح طریقه یې وګټو او په صحیح طریقه یې خرج کړو. دا به زمونږ دپاره د کامیابی خبره وي. دنیا بد شی نه دی. د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه باره کې یو تاریخ کتاب لیکلی دی چې د هغوی نه څومره مال پاتې شو او څومره مال یې د الله په لار کې ورکړو. صحابي د نبي علیه الصلاة والسلام، یعنی په لکونو 40 لاک دینار د هغه نه یو پاتې شو او په تولو باندې تسرنو پاتې شوي، په کیلوګانو باندې الله ورله دومره مال ورکړو. او دغه شان به د الله په لاره کې څومره ورکو، په زرګونو اسونه د اوښان ترې پاتې شوي، په زرګونو ګړي بيزې پاتې شوي او د ده د وفات نه وروستو هغه د ده د وصیت مطابق ټول د الله په لاره کې د ورکړي دي. دومره ډېر مال. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دی، ذوالنورین دی. د ذوالنورین ورته ځکه وایي د عوامو خدمت کې عرض کوم، علماو نه مو اورېدلي دي او دوی پرې پوهېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو لور د ده په نکاح کې وه، نو چې کله هغه وفات شو نبي علیه الصلاة والسلام ورته بله لور ورکړه. هغه هم بیا وفات شوه. نبی علیہ السلام فرمایل که زما بله لور وی ژوندی وی او د چا په نکاح کې نه وی او ما به د دې خپلې لور د وفات نه وروستو دغه درېیمه لور هم عثمان ذوالنورین له ورکړې وه. نو د دوو نورو خاوندو ځکه د نبي علیه السلام ذات اقدس سره چې د کوم شي تعلق راشي هغې کې نورانیت راشي. لکه دوی ووی نبی علیه السلام بشر دی، اعلی افضل بشر دی، خو زمونږ په شان بشر خو نه دی، نو موږ د هغې په شان بشر کېدی شو. نبی علیه الصلاة والسلام د نور نه ډک بشر دی، د نور نه ډک بشر دی. د پنجاب کې یو ځل یو پروګرام هغه خلکو چې هغه د نور او د بشر باندې ډېر لوی مصیبت جوړ کړی چې څوک نور وایي نو هغه بشر نه مني، چې څوک بشر مني هغه د سره نور نه مني، او نور بیا بالکل نه مني. نه نعوذ بالله ورته د نورانیت نسبت ورته هم نه کوي د هغې د کس نه، هغې د غصې ضد کې چې راشي انسان. نو ما ته یو مولانا صاحب هغه سټیج باندې ووایي او هغې کې دا نور خلک هم ناست وو مخالفین. د څوک زما د اوستا او د علماو د ذکر فکر او د مراقبو او د تصوف د دې مخالف وي. نو هغه ووایي چې زما باره کې چې دی به په نور او په بشر بیانو کې او په قرآن مجید او د نبی علیه السلام په سیرت طیبه دواړو باندې به په یو بیان کې خبره کوي. ما وی دا تاسو خو پوره روانه کوئ. ما ورته ویل زه خو اردو کې خبره کوم خو په شعر جابې به هم راته په پښتو کې تقریر کوي. ما تاسو په پښتو کې نشئ کولی، زه درته په اردو کې به زه څه نه څه وکړم. ما یو خو دا دویمه دا چې تاسو وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام سیرت طیبه او قرآن مجید دا دواړه یو کا. نو ما هغه خو الله رب العزت قرآن مجید کې یو کړي دی. الله فرمایي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. مونږ تا ته درکړو، تاسو ته یې خلکو د الله د جانب نه درته څه میلاو شو؟ یو درته نور میلاو شو چې نبی علیه السلام دی، او یو درته ښکاره کتاب میلاو شو چې قرآن مجید دی. مه جګړې کوئ، مه وایئ چې نبی علیه الصلاة والسلام عام بشر دی، بلکې نور د نبی علیه الصلاة والسلام نورانیت هغه د قرآن نه ثابت دی. خو ما ګورې تاسو چې ورته کوم دا خلک ورته تش نور وایي هغه هم بد کوي. ما نبی علیه السلام تش نور نه دی، نور الانوار دی. د هغو په برکت خو دنیا ته الله نور ورکړی دی. دا څوک وایي چې هغه یوازې په خپله نورو؟ د هغو سره خو چې د ابوکو حافظ یې ولګېدو او نسبت ورسره راغی نو ابوبکر صدیق ترېنه جوړ شو. د خطاب زیه چې ورسره ولګېد او نسبت ورسره راغی نو عمر الفاروق ترېنه جوړ شو او عثمان ذوالنورین جوړ شو او علی نه مرتضی جوړ شو او د علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام دست و بازو جوړ شو. او صحابهو نه یې داسې ستوري جوړ کړل چې کوم طرف ته ځئ
نو تاسو به نور خوروئ. او نبی علیہ السلام د هغوی دپاره یو قاعده او کلیه مقرر کړه. سیو فرمایل اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه دا یو نه وي چې ابوبکر، عمر، عثمان، علي، طلحه، سعد بن ابي وقاص، یو څو نور، یا لس صحابه، یا شل صحابه، یا سل صحابه، یا د بدر صحابه، یا د احد صحابه، دی داسې دي لکه د ستورو. نه نه نه، چا چې زه لیدلی صدیق زه د 63 کالو پورې لیدلی یم، نو هغه هم صحابي دی او هغه هم ستوری دی د علم او د ځمکې ستوری. د څنګه چې په اسمان باندې ستوري ځلیږي، زما صحابه په ځمکه باندې په نور انسانانو کې دقه شان ځلیدونکي دي. نو ابوبکر صدیق 63 کاله لیدلی یم، نو دی هم هغه صحابي دی. خو که چا یو نظر او لکه د یو ګډبه صحابي اسود رعی رضی الله تعالی عنه یو لازم لیدلی یم او صرف یې راته کتلي دي، نو هغه هم صحابي دی. دا نسبت د نور ورته چا الله رب العزت د چا په وجه ورکړه؟ د نبي علیه الصلاة والسلام په وجه. نبی علیہ السلام فرمایل یو صحابی نه بلکې اصحابی کن نجوم. علما پوهیږي زما ټول صحابه چې چا زه لیدلی یم کن نجوم، دی په شان د ستورو دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. خوښه مو ده چې چا پسې پکې ځئ نو اقتدا چې کوئ نو لار به مومئ. دا تقلید چې دی دا ډېر لوی شی دی، بغیر د تقلید نه چرته کېږي. نبی علیہ السلام مونږ اوس 4 امامان، نبی علیہ السلام فرمایي 1,75,000 صحابه کرامو پسې چې د هر صحابي پسې روان شوي هغه به دې الله ته رسوي، هغه به دې الله ته رسوي. د هغه مینه به دې الله ته رسوي، د هغه عشق به دې الله ته رسوي، د هغه مونځ به دې الله ته رسوي، د هغه مال به دې الله ته رسوي، د هغه جهاد به دې الله ته رسوي، د هغه محبت به دې الله ته رسوي، د هغه سادګي به دې الله ته رسوي، د هغه غیرت به دې الله ته رسوي، د هغه حمیت به دې الله ته رسوي. صحابه داسې خلق دی، الله ورله دومره لوی شان ورکړی دی. اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صلی علی سیدنا محمد. کینئ ما ته متوجه شي. نو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمای اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه ټول ستوري دي چې کوم یو پسې روانېږئ او اقتدا کوئ تاسو به لار مومئ. نو ما هلته کې پنجاب کې دا خبره وکړه چې الله خو فرمایي چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ما ورته یو مثال ورکړم، ما وې نبی علیہ السلام نور دی خو پنجاب والا نور نه دی، او بشر دی خو مونږ په چې بعضې بې ادبه کوم بشر یادوي نو داسې بشر نه دی. او مثال یې داسې دی چې یو شي له به نوم ته یو ورکړې خو هغه به د بل په شان نه بیا ومه. په دنیا کې چې څومره اوبه دي نو هغې ته اوبه وایي، او زمزم شریف ته هم اوبه وایي که نه. زمزم شریف خو اوبه دي که نه منئ، او ټول خلک وایي چې اوبه دي، پای خو نه دي که نه، ګبین خو نه دی که نه، اوبه دي. نو ما وی دغه اوبه د زمزم خو اوبه دي، دا خو ټول مني، خو دا راته ووایي د دنیا د نورو اوبو په شان اوبه دي او که نه د ټولو اوبو نه افضلې اوبه دي، د ټولو اوبو نه افضلې اوبه دي. نو ما نبي علیه الصلاة والسلام بنده وویل او ګرځېدو به، خاندل به، مسکا به کوله، تکلیفات راغلی دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت ظاهر شوی دی، نکاحګانې کړي دي، جهاد یې کړی دی، صحابه په منځ کې ناست دی چې یو دا شته بل دی نشته، همدغه د بشر صفت دی، دا خو بشر دی. خو ما دا راته ووایئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو بشر دی خو زمونږ استادو په شان دی. نو نه، نو ما معلومه شوه څنګه چې اوبه د زمزم چې دي نو دا ما دي خو افضل المیا دي، دغه شان نبی علیہ السلام بشر نه دی بلکې افضل البشر دی. خو لوی شان دی، دا خو لوی شان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره لوی حیثیت دی، څومره لوی هستی ده. زمونږ په دې کتابونو کې بعضې د علماو طلباو مجالسو کې د نبی علیہ السلام د سورې متعلق یوه خبره ده. زما د بیان انداز دا نه وي، دا خو هسې خبره راله داسې. نو هغه څوک وایي چې یاره نبی علیہ السلام سوری وو او که نه و، څوک چې وایي نه و نو هغه د دې وجې وایي چې نبی علیہ السلام سوري باندې د چا قدم را نشي، نو الله د نبی علیہ السلام سوری هغه نو پیدا کړی. خو به هر حال داسې څه واضح خبره نه ده. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به ډېره عجیبه تطبیق کولو، وی چونکې نبی علیہ السلام به چې کله هم په نور کې روان و نو د نبی علیہ السلام د پاسه به وریاض وه،
او وریځ په شان په خپله د سوري وي نو بل سوری نه نو نبی علیه السلام سوری به نه و ادبا به الله رب العزت د هغه د احترام دپاره بره پې وریځ خوره کړه چې یو خو نبی علیه السلام باندې نور ونه لګي په تکلیف نه شي بلې چې په سوري باندې د چا خپره نه شي نو بیا یو شاعر دی احمد فراز هغه یو شعر ویلی دی او هغه د دې سایې نه مراد بله سایه اخیستې ده د شفقت سایه د رحمت سایه یې اخیستې ده اردو شعر دی د افغانستان د خلکو وړاندې خو د اردو خبره نه کول پکار دی وایي تاسو پښتانه اردو وایئ دا ډېر کلک پښتانه دي دا زمونږ هغه پښتانه وروڼه دي چې زمونږ کلچر زمونږ تهذیب زمونږ ثقافت ټول دی سره پروت دی او زمونږ نه هېر شوی دی نو هغه د اردو هغه شعر هغه داسې وایي چې لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا خلق وایي چې ستا د وجود سوری نو نبی علیہ السلام ته وایي لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا خلق وایي چې ستاسو د وجود سوری نو ستاسو د وجود خو دومره لوی سوری دی چې په ټول جهان باندې صرف او صرف ستاسو سور خور دی صرف ستاسو سوری دی دا د ختم نبوت آواز هم دی د نبی علیه السلام په حیات طیبه او بعثت نه وروستو او د نبی علیه السلام د نبوت نه وروستو د بل نبی راتلل نشته د بل پیغمبر راتلل نشته بل پیغمبر راتلی نشي بل پیغمبر شفقت کولی نشي د بل چا رحمت ظاهرېدی نشي د بل چا سایه او شفقت په جهان باندې قایمېدی نشي نو اول تا آخر د نبی علیه السلام سایه په ټول جهان باندې خوره وره ده الله جل شانه ورله لوی شان ورکړی نو الله دې زمونږ او ستاسو دغه دوو څیزونو سره تعلق راولي یو د قرآن مجید سره او بل د نبی علیه السلام د حیات طیبه سره قرآن مجید سره به تعلق پیدا کیږي رونو په تلاوت د قرآن مجید باندې او نبی علیه السلام سره به تعلق پیدا کیږي په اتباع سنت باندې چې د قرآن تلاوت کو الله ته به نږدې کیږو چې د سنت او اتباع کو نبی علیه السلام سره به محبت سیوا کیږي او دغه قرآن مجید په تلاوت او اتباع سنت باندې زموږ صوفیای کرام انتهایی زور ورکوي ډیر زور په دې ورکوي چې تاسو د قرآن مجید تلاوت کوئ اتباع سنت کوئ